ظلم خدا دی چې نن مې خپله خواندې لڼه خرڅوي په پښتني کښې دا عادت ډېر دی او ظالمه د خدای ویرې خرڅوي انسان دی سیر یور ته جیب تورې دا تو معصوم الواد نه دی دا د ترسرې په حقوق په وایلیشن شه نردریمي هغې بربودول شه نردریمي ته نرغنده یې زه تو دا ته تیور نه یي چې خپله خور لیر ته وایي چې زویا دا پلونکي سړی زیای دی دا درنه غوړي زه تو ته دا په نکوښه وکړه زه تو دا ته تیور نه یي او خپله چې ښځه نرغنده کړي دا ټوله دنیا پسې وغوړي چې واته زه مې خوښه شي خور لیر ته زه تو جهالت ته وجې نه دا حق ورکول ته تیور نه یي اسلام شریعت رسول الله چې دغې ترسرې ته کوم حق ورکړی دی دغې څوک سوچ نشي کولی نن په میش باندې بلیمز لګېږي نن په مسلمانو باندې دا الیګیشن لګي اعتراضات کیږي چې اسلام مسلمان د ښځونو حقوق وایي چې په کوم وخت کې ښځونه خلک یې ځون د پوره پیغور شمېرلې چې مو لیرو وي پرودي تو په نکوښانو سته وي دا سریزو وي دغې ډوره د واجې نه چې لڼه وشوې ژامدې وی ښخولې واتوی مغزي ورمود کړل امو حضرت محمد مصطفی احمد المجتبی په هغې وخت چې ترسرې ته دا عزت ورکړی وه چې خپله لیر وې ور په نکوښه کړه او د نکاح خطبه وې خپله ورته وویل یوه ورځه حضور صلی الله ابو سلمه یې چې ام المؤمنین حضرت عایشه نه چا پوښتنه وکړه چې رسول الله خپلې بیبیونو ته څومره مهر ورکوه خبرې یې دوی دي رسول الله یا نه ښځه کړي دي له 11 امیشتو ځینې الفاظ دي بې ادبه خو چې په کیسه هم سر سره خلوص وي په دا کښې اختلاف ته لیا نه کړي دي له 11 او د امې عایشه نه چې پوښتنه وکړه چې مهر یې څومره ډېر دی رسول الله چې توس یې په نکوښه کولی نو دا یې چې دې څه جواب یې ورکړه په دې صورت کې چې کله دا پوښتنه ځنې وکړله حضرت عایشه ورته وویل چې حضور صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیونو ته 12 اوقیا او یو نش مهر مقرر وه بیا یې د عایشې نه پوښتنه وکړه عایشې پوښتنه وکړله چې نش پاته شته نشته شته یې مو جواب ورکړه چې متخې پاته نشته ورته وویل چې نشته عربې پیسې مقدار دی د نیم اوقی برابر دی بیا وی چې تر دا پوره په دام حدیث ویش دی دا مذاکره مخکې هم وجده شوې ده چې دا یې څومره دی څومره مهر جوړېږي څومره دا دوه داسې شیونه دي چې یو ښځه ته مهر ورکول چې آپ په خاوند باندې واجب دی ضروري دی لازمي دی څوک یې معاف کولی نه شي ا د دې خپل حق دی او بل جهیز وله مسله ده چې مور پلور ښځه ته څه ورکوي خور لیر ته په ودول کښې دا دوی مسلې ډېرې اهمې دي او دا موضوعګانې کښې دومره زیاتې مسلې راغلې دي چې 2-3 میاشتې هم پرې تېرېږي تېرې وشي خو د بحث او ختم نه شي سوال بیا ته دا دی چې دومره مهر مقررول چې د هغې نه خاوندونه عاجز وي غربت د وجې نه ښځې پور نشي پرې کولی بیا دا چړاګون دغسې ویندون ګرځي دو بیا په ګناهي نشي مبتلا وي ویلې او د خلول نکاح نه عاجز وي واست ونه وي بیا د خلک په ګمراهۍ کښې مبتلا وي لیا د جلکې په پلارګانې دره بوجه چول چې جهیز ورته یې په دا پنجاب کښې دغې شي ډېر زیاته اهمیت دی نو دا ډېرې زیاتې ترسرې د نکاح نه محرومې شي داسې نمونه جهیز حرام نه رو دی یاره څه ضروري دی نکاح امور سره ضروري خو نه دو حضور صلی الله علیه وسلم چې خپله لیر وده کړې دو امې عایشه ایدی په جهیز کښې په نویتو په سمندینه کښې لیا مشکیزه وه ژای میچنې وې دوی خورې مټکې دو
دا کومه خبره ده چې تو په لاک روپۍ بیډ ورته کوې ایر کنډیشن ورته کوې او ورته کوې کمرو وی ای پي جوړوې داره سامان دو ورکوې دا هروم نه راوش غیر ضروري است و پلور غریب دی گیز وگا مړې نه میدوي ظالمه تو دمره مطلب بوج په وچوه په پښتاني کښې ای جلکې پلور زوراور وي ا د پیسې ډیمانډ نه کوي او په پنجاب کښې خاوند زوراور وي د ژڼکي پلوره ژڼکی شرطینه ورته ږدي چې مو تو دره دره پیسې روکوې ادغې غلط عادتي نتیجه دا دو چې د یوې تخمینې مطابق نن په مملکت پاکستان کښې 2 کروڑه جنکې تورسرې میژه خویندې د حلال نکاح نه محرومې نستې 2 کروڑه نو داسې شایونه مسایل ډېر دي د حدیث نه ډېر غټ مسایل مستنبط کیږي خو کم از کم چې میش په کوم شی مبتلا یې هغې خو کم از کم میژه سدباب وکړي دنیا ته خو میژ ده اوس پورته کړي چې دا غیر شرعي چار دو دا د رسول الله په میشن کښې نه دو جهیز دا دام روي چې ته افورډ کولی شي برداشت کولی شي هغه جهیز چې د ژڼکای مطالبه کوی جلکې پلور نه هغې باس نه وي په نکاح اثر لویږي دا حروم دی نه راو دی هغه مهر جلکې مطالبه کول چې د هغې نه په معاشره کښې ډېر زیات خلک د نکاح نه محروم کېږي دا نه راو دی په نه صرف په لاس درهمې نه کام او نوي مهر نور چې ژڼکای جلکې په څوره سره جوړ شول دا د دې اختیار دی دا مور پلور اختیار نه دی رشته دارونه اختیار نه دی بل ظلم در دا د مو د اسلام مزاج دی دا د مو د اسلام عزت ورکول دي چې تورسرې ته وردي نن زه تو په پیسې خرڅوي دا مې ته پوره شرم نه دی مې ته پوره ظلم نه دی آیا دو زړه نه لري دو دا خواهشات ته حضرتونه پرېږدي او زه ته چې رشته کوي چې ترور مې وا ورسره مو ترور سترګې ته مې وکتلی نیو سترګې ته مې وکتل پلونکی مې ملګری و ډېر وخت یې پانډولي شر سره تېروه نابړې د چپه مشه دې ته خپل حقوق ورکه ما په ملګرتیا ورکوه ما د ترور په سترګې پورې ورکوه دې ژوند ته وکسه چې مو یې دغې تنکې لیر یې دغې خور یې دغه ژوند یې چا سره شوي پنجابي ته ورکه سندي ته ورکه عربي ته ورکه چا ته ورکوې قومیت یې دغه امتیاز نه کوي سوال دا ده چې دغې تورسرۍ ژوند ده چېرته شي کساکا تر زوی ته ورکې چې دې زندګي بربادېږي دو خوښه نه دو خامخا مجبوروي دا ظلم دی ظلم اسلام یو داسې مذهب دی چې دغې نر ښځې ته دواړه ته حقوق ورکړي دي نر د ښځې د دواړې د حقوق لحاظ یې ساتلی دی بیا دا شاید څرنګه استعمالیږي شاید بیا دومره غلط استعمالیږي چې 2-3 طبقې خلک پیدا دی ځینې خلک دی چې خپلې تورسرۍ حقوق یې دومره تړلي دي چې هغې د نکاح ته وخستلی اجازات هم نه ورکوي پښتنه په خور په لور نه کوي شرم یې محسوس کوي همیشه بربوده کو چې ورکوي یې ملګرتي یې رشتې په بنیاد یې ورکوي تعلقات یې په بنیاد یې ورکوي دا حق یې دغې تنکې خور لیر نه میژ وښلي دغې معصوم مخلوق نه او بله خبره ده چې په پیسې خرڅوي او زه تو جیب پې ډاکي او د عمر په ضلالت شه ژوند دیر کی خدای پاک تو زه تو څه جواب ورکوي څلورمه خبره ده چې دې ته د شریعت چې کوم اسلام قرآن حضرت محمد مصطفی کوم حقوق ورکړي دي دا یې ورته تیور نه یو خو دا ظالمه طبقاتو په مشپتوس شوي رڼې بله بیا هغه ظالمه لیبرال سیکولر مغرب پسنده طبقاتو چې هغې خور لري بیا دومره ازاده کړي دو چې اول ښې نکاح ضرورت نه پیښېږي ورته ترجیح یې چې انډرسټینډینګ شته د وخت تېري پرې کېږي نه وخت نه تېرېږي دویمه خبره ده چې اکا نکاح کوي په داسې حالاتو کښې وکړو که نه داسې چا سره رشته وشي چې د شریعت کوفولی چې کوم دی شریعت کوف عید کړی دی چې نکاح ته د کوف د کوف په منځ شي داسې شي سره وکړو چې نسلونه خراب شي ویس خو ظلم در ظلم دا دی چې داسې فرقې سره نکاحونه راوندي د خلکې پارین و ملګري مجلس ورته کوه چې پلونکي لیر ویر کړله په 10 لکه خرڅه کړله ویر یې داسې فرقه ته کړه چې پاک شي ځنې خلک حد کفر ته رسېدلي دي کافرون دي او دو د مو د تو خورلیرې مو سره په صف شه دارېږي
او دمره ظلم راوندای چې د پیسې د خاطر همیشه تو په دغه جماعت شده مجلس ورته وکړه دینداره سړی دی خوب مې خروپه داسې چا سره یې دلې رشته کړی دو چې هغه د هغې ځنې عقیدې حد د اسلام نه هوتلی دي په کفر کښې دي ویسے مسلمان کافر نه کاغ بیا ته سره څه خوا دا زه ولې یهود نه یي دا و امریکا نه یي دا و زه مغرب ته سرجې نه درېم زه د میش د توس د جاموته د صف بنده درته وښیم ایون چې هغې تورسارې هغې لیر هغې باچې امو مدرسه شه هم وخت تیر دی یا تو په سکول شی تیر دی یا تو په محله کښې تیر کړی دی او دا خبرې چې کوي بیا خامخا اعتراض پیښ شي نه میش یې څه شی پوره خو نه هغه وخت دی چې ویسې تو ماړې ته میش نوسي نه هغه وخت دی چې میش بکاري سولګري کم از کم شریعت احکام دي او ورورا جانم ته درېمي امو دا فارض دی امو دا ذمهواري دی امو دا ډپټي دو خامخا سره بیانوي عمل کولی میش په واس خو نه دي امو خپل عمل ډېر کمزوري وي زه ډېر موت ګوډ وډېره یې بیر ډاکیا زه به بانګې دولې آیا تر ټولې نه خدای ته تورمخ ایسه کم از کم که زه ته یې ورنې غوندې سره کښېنني دا د دین په خبرې سره پوه نه کي څوک د اهمیت وغامو د دغې وجې نه په دا شیونه کښې ډېر انتهایي ویښولی په چار دی تورسارې ته حقوق ورکول دي دا د پښتو جهالت ورک کې د دې پښتو جهنم ته ورسولې د دې پښتو غار کړلې د دې پښتو بربود کړې عرب ها رسول الله خپل تربرینه وي تباه او بربود د دې پښتو رواجي کړل چې هغې او چې پلور نیکه مې داس کړي دي اوس هغه پلور نیکه دی په کفر شوي غالات وي ومن زنابیر غلایا قد وجدنا عليه آباءنا اولو كانوا آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون سړی پلور نیکه مې وي چې په دا لار تللی دي زه پارنګې کوه اوس سره یې ورته لوړله همیشه د پوره تباه شو د دغې د وجې نه چې کوم علما در سره یې په چمو ګاونډ شئ علما ته رجوع کوئ علما نه نفرت مه کوئ سره نسته کوئ دا همیشه تاسې محسنین دي ټول عالمونه مو غوندې ګاډ واډ نه دي ډېر نیک خلک دی د الله اولیاء دي پکښې د دغې نه لرې کېږي مادق سره مینه کوئ د دغې نو ډېر څه زده کړې د دنیا هم انشاءالله خیر وي د آخراتو خیر وي الله دا مو ته او تاسو ته د عمل